تنگ او طبیعت بدی چې یاره پیسې په کار دي راځي نه کار دې نه چلیږي نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بیا زور وایي ښه هو الحي القيوم زور وایي نو دا زور ما د قبلګار رحمت الله علیه نه تپوس کوم دا ولي وی دا زور چې دی دا زور فضله دی امال فضله دی نو دې سړي له به مال ډېر راځي دا زور فضله دی او مال فضله دی وی دې سړي له به مال ډېر راځي او چې پیښ وایي که نه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم حي القيوم دی که نه نو دنه حالت به ښه کېږي دنه حالت به ښه کېږي او په دې پیښ سره به د دنه حالت ښه کېږي او په زور سره به دنیایي حالت ښه کېږي دنیا به د څخه راځي بس ګزاره به دې ښه کېږي ته به اوس تاسو خوښه ده زه خو کله چې زما حاجت وي نو زور وامه چې کله مې حاجت نه بیا پیښ وامه چې کله مې حاجت نو یقین وساته چې یو څو ځله ووایم که نه نو سهار بس یو کس را روان وي نو تاسو ته مې هم دا چلو خو ښه دا خلک نه کوي پیران هسې سپلای کوي سړي له راشه آسان چل مې درته خو په دې زور کې دنیا پرته ده او په پیښ کې آخرت پروت دی اوس خوښه د مېرمنې که پستې خوري که ریمنې چې کومه وایې هغه وایې ښه موږ څخه داسې څیزونه یې بچو خو تاسو رانږدې شئ نو موږ درته ښو که نه چې دنیا ته حاجت وي نو زور وایه او چې آخرت ته دې حاجت وي نو پیښ وایه کله کله یې دواړه وایه زه به کله یو وام کله بل وام یقین وساته وشوي او ما پې تجربه کړې ده بلکل تجربې چې بس ته وایي ما پې کړي دي تاسو ته مې دا درکړه اجازه خدای دې تاسو خوشحاله ساتي ښه او دا ځان سره وایئ کور کې زما میندو خویندو ته وایي دا زمونږ ټولې خویندې میندې دي ورته وایي رزق کې به دې برکت وي په خپله به راځي ته به نه پوهېږي تا له به اسباب برابروي الله دې دا دواړه قل هو الله احد او دا استغفر الله دا دې الله ستاسو په عمل کې نصیب ساتي ښه او کلک اوسئ هلغونته درود شریف وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین موږ باندې ډېر مهربان دی دومره الله رحمت را لېږلی دی نو چې درود شریف وایي